السلام علیکم ورحمت الله. دا ملګری یو تپوس کوي چې نن سبا دا تریشل کیږي، نو تریشل چې کله وشي دغه تریشل والا دغه غنمونه غلا اجرت او مزدوري ورکولای شي او کو نه شي ورکولای. نو دا یو مسله زده کوي چې یو حدیث دی چې هغه ته قفیز الطحان په نوم باندې حدیث وای. داغه خلاصه او مقصد دا دی چې انسان کم کارو کی نو د اقا کار نه واپس اجرت هغه د پاره جایز نه دی. مثلا یو سړی تریشل وکړو نو د تریشل نه چې دا کم غنم حاصل شو واپس د دقه غنمونه دله اجرت نشي ورکولی. دله چې اجرت ورکې نو په دغه صورت کې به د دغه غنمونه نه د نورو غنمونه به ورکې یا به له نغدې پیسې ورکې. د غنمو چې څومره من مثلا یو منې کېده نو د من چې څومره قیمت دی هغه بدله ورکي یا بوله د نورو غنمونه من ورکي. د ابتدا نه به سره دا خبره نه کوي چې د غنمونه به تا ته دومره در کوم. دا رنګې لو دی خلک لو کوي نو لسمه ګېډۍ شلمه ګېډۍ پنځلسمه ګېډۍ دا خبره وکي به چې لو وکي همدغه کم لو چې ده کړی د دې خپل لو نه واپس دا مزدوري اخلي شلمه ګېډۍ پنځلسمه ګېډۍ لسمه ګېډۍ. نو دا طریقه دغه قفیز الطحان د حدیث د لاندې راځي، بلکې د نورو پټونه دیلا غنم ورکولی شي د ګېډۍ په حساب باندې یا د هغې قیمت ولا ورکولی شي. دغه رنګې دا جرندي یا د وړو ماشینونه نو د وړو ماشین چې وړو وکړي د دې وړو نه به واپس مز نه اخلي، بلکې مز چې اخلي نو یا به مخکې د غنمو نه اخلي یا به د دې وړو نه سوا کو نور وړی د هغې نه بلي یا به له قیمت ورکوي. د وړو چې کوم قیمت مثلا دړی مز پکې نو د دړی قیمت به ورکي. دا یو طریقه ده او دې کې اکثر خلک غافل افرود دي. د جواز طریقې علماء دا ویلي ده چې د اول نو سره دا شرط ونه لګي چې د دې پټین او د دې غنمونه او د دې وړونه او په اخیره کې چې کله کار سر ته ورسیږي او بیا هم د دې نه ورکي نو دا جایز دی. خو د ابتدا نه به سره دا شرط نه لګي چې د دې پټي کې چې ته لو کې نو طالب د دې لسمه د ګېډۍ منګ درکو او دا تریشل چې دی وکړو مثلا 40 منه غنم دی 20 نو من به تعالی درکو. نو د دقه نه کداول نه وسره دا تړون کړي نو به جایز نه دی. کو داول نه وسره تړون نه کړي او کله چې تریشل ختم شي یا لو ختم شي یا وړو والا وړو کی او اخیره کې به تو چې هم د دین واخلا نو دا د جواز یو صورت کې دی شي. به هر حال بهتره دا چې یا د بل پټی نه ورکړي شي یا غیلا نقد پیسې ورکړي شي. نقد پیسې د ټولو نه بهتر هم دي او اسانه طریقه هم ده.